الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزت مندو 13 جمعه مونږ عرض کړو چې د ربیع الاول په مناسبت سره د نبی علیہ السلام سیرت په شروع کو جنوی نو چې 4-5 جمعو کې سه مختصر د نبی علیہ السلام د جن اهم پهلو هغه ویل شي. اسی خو د نبی علیہ السلام جن د هغې اخلاق د هغې د جن هر پهلو داسې دی چې هغه خو ځان له په کلونو یو حصه نه ختمیږي. ملګو صحیح دی لیکن د سیرت په باب کې تفصیلی کتابونه هم لیکلی شوي 100 جلده مختصر نه مختصر هم لیکلی شوی دی چې د اهم واقعاتو نه یو مسلمان خبر شي. نبی علیه الصلاة والسلام د هغې جون د امت دپاره یو لار او پاټلی ده. الله فرمای لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، ستاسو دپاره د نبی علیہ السلام په جون کې بهترین نمونه. نو به حیثیت مسلمان خو یو مسلمان دام غواړي چې د نبی علیہ السلام د بعثت بلکې د ولادت هغه حالات هم دی د هغې نه ځان خبر کړي. د بعثت نه مخکې د نبوت ملاوېدو نه مخکې او دنیا ته د تشریف راوړلو د هغې حالت څه نو د دې نه هم یو مسلمان ځان خبرول غواړي ځکه دا د محبت او د عقیدت خبرې. موږ له الله جل شانه چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم را کړی امام الانبیاء دی، د تمامو پیغمبرانو امام او تمام انبیاء کرامو سردار دی. د هغه نوم دی محمد. دا نوم ورله نیکه ایښودی. بل نوم دی احمد. دا نوم ورله خپلې والدې ایښودی او دواړه نومونه ذکر دی قرآن کې. یاتی من بعد اسمه احمد، قرآن محمد رسول الله دام قرآن کې ذکر دی. محمد معنی دا تعریف کړی شوی د چا چې تعریف کی نو د الله نه پس د ټولو نه زیات تعریف د محمد صلی الله علیه وسلم کی. دیو جن یو شاعر وی وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. وی الله ولد خپل نوم نه نوم راويستو نبی علیہ السلام لا
الله د خپل نوم نه نوم راویستو. عربي ګرامر په اعتبار سره دا محمد دا د محمود نه راوتی دی. د محمود مانم د تعریف کړی شوی نو فضل عرش محمود عرش والا محمود دی او دا محمد دی. د محمد معنی هم دا تعریف کړی شي. الله ول د خپل نوم نه نوم راويسته عرش والا محمود او دا محمد. دا هغه معنی هم تعریف کړی شوی د دې معنی هم تعریف کړی شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام والد حضرت عبدالله دا په یو ډیر شریف او لوی خاندان کې آمنه بنت وهب سره نکاح شول. بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام والد هغه شام ته په سفر د تجارت تلو. واپس چې راتلو نو مدینه منوره کې د دې نبی علیہ السلام د والد حضرت عبدالله ماما خیلی و. الته ایثار شو. الته نه چې واپس الته د شام نه راغی الته بیمار شو. الته وفات شو. دا د نبی علیہ السلام مور بیبي حامله و په نبی علیہ السلام او 2 میاشتې د نبی علیہ السلام ولادت ته پاتې وي چې د نبی علیہ السلام والد صاحب دنیا نه تشریف یوړل. کله چې نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف وروړلو نو په دنیا کې په عام نظام کې یو په ظاهري سیزونو کې تبدیلی راغله او دا دې ته اشاره و چې اوس الله یو رڼا ښکاره کوي د هدایت یو نور ښکاره کوي. تبدیلی الله راولي. خلق د جهالت د تیارو نه الله راویستل غواړي. نو د کسرا بادشاه د دربار چې نبی علیہ السلام پیدا شو نو د کسرا بادشاه د دربار 12 کړه ډیر مضبوطی چې لګېدلې وي او خود به خود را پریوت. دا یو اشاره و دې ته چې څه کول غواړي الله، څه تبدیلی په عالم کې پیدا کیږي. او د مجوس اور چې د هغې د څومره کلونو نه هغې آتش پرستو عبادت به کو هغه اور به مړ کېدو ته نه پرېښودو. لیکن نبی علیہ السلام چې تشریف وروړو نو هغه اور په خپله مړ شو. اور په خپله مړ. شیاطین به د دې نه بره تلل او د شیاطینو هغه په شغلو باندې د اور په شغلو باندې د هغې ویشتل شروع شو بره د تلو نه منې شي. د نبی علیہ السلام والده آمنه فرمایي چې د نبی علیہ السلام ولادت داسې شوی دی چې انتهایی آسانه سره ځل نه په هیڅ تکلیف نه. او بیا نبی علیہ السلام چې څنګه تشریف وروړو دنیا ته وی زما د بطن مبارک د ګیډې مبارک نه یو نور وختلو. آمینه وی. او هغه نور کې ما د شام محلات وکتل. د شام محلات ادا اشاره و دې ته چې دا خو یو داسې ماشوم دنیا ته راغی چې دغه د شام محلات دغه خلک په هم د ده امت جوړېږي د تابع به جوړېږي. فاطمه آمینه بیبي پوه شوه چې دا بچی خدای ما ته راکه نو دا ډېر لوی شان والی ان له شان عظیم. ځکه ولادت په عجیبه طریقې سره شو. او خبر د دې ړومبني هغه دایه چې و نو شفا د هغې نوم و چې کوم دغه وخت کې خدمت کو. دا د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه والده وه. ړومبې چې چا نبی علیہ السلام ته پی ورکړي نو هغه قابله وه. بهرحال نبی علیہ السلام د والد وینځه وه ام ایمن د هغې خدمتګاره. دی به بیا وروسته نبی علیہ السلام د والدې غوندې خیال ساته. عبدالمطلب نیکه ته خبر ورکړی شو چې الله پاک نوسې درک. نو عبدالمطلب هغه راغی ډېر په خوشحالۍ سره او نبی علیہ السلام په لاسو کې واغس او فورا یې ویړ بیت الله شریف ته روړ او د بیت الله شریف نه په طواف نبی علیہ السلام باندې په هغه ماشوموالي کې طواف وکړو او بیا یې روړو بیبي آمینې ته ورکو
او ورته فرمایي چې سمیته محمدا، سمیته محمدا، دله ما نوم د محمد کېښود. په دغه وخت کې په کائنات کې چا نوم نه و محمد. یې څوک دا الله غوښتل، داسې الله مقرر کړی وه. الله د عبدالمطلب په ژبه جاري که چې د ده نوم به محمد وي. محمد عربو کې دستورو چې د ماشوم پرورش په بانډو کې وشي، د ده صحت به ښیي او دی به عربي هم خالص تکي او دی به نورم عادتونه به پاک طریقې سره نشونما وشي. نو دی وجه نه میندو به خپل بچي بانډو ته لیږل او د هغه بانډو ښځې به م راتلې، هغې به په اجرت سره ماشومان وړل د مکې نه او د هغې د والدینو به ورته مزدوري ورکوله او دی به هغې ماشومانو تربیت کو. نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف روړی دی نو د هغې نه مخکې یتیم دی، والد دنیا نه تشریف وړلی. کومې زنانه چې را روانې دي چې مکې نه به ځان سره ماشومان وروړو، دا د هغې د کفالت ذریعه وه. حلیمه سعدیه دا د طایف نه را روان دي او موږ د اخري پیرې چې د کرونا نه مخکې عمرې له تللي وو، نو موږ د هغې هغه ځای ته لاړو. حلیمه سعدیه چرته چې نبي علیه السلام پرورش، دا د طایف مکې نه 190 کیلومیټر کې دی. بیا د طایف نه دومره لرې دا بنو سعد ورته وي، بنو سعد. هلته چې کوم حلیمه سعدیه د کوم ځای وه، نبي علیه السلام یې چېرته وړلی او پرورش شو. بهرحال نو دا کال چې و نو هلته دغه بنو سعد چې راتلل نو ډېر د سختۍ او د قحط کالو، دوم خوراک څښاک نه و او شینوالی نه و، د هغې د زنانو په خپله پی نه و. تر دې پورې چې دغه حلیمه سعدیه د نبی علیه السلام بل رضایي رور چې د هغې خپل بچی دی، نو هغه د څو شپې د لوږې د وجې نه خوب نه دی کړی، لوږې د وجې نه. چې راځي نو خاوند ورته وایي چې ستا خو د خپله د پیو دا حال دی، نو ته به بل ماشوم ځان سره چې واخلې د رضاعت دپاره، نو څه به کېږي. بهرحال هغه چې راغله خلکو ماشومان راوړي دي، زنانه راغلې، هر یو زنانه یو ماشوم اخلي. خو چې نبی علیه السلام ته راځي تپوس کوي، نو وایي چې د ده والد وفات دی، نو مخکې تیری ځکه چې والد شته دی نه، نو مونږ له به څه راکړي. خو د اجرت دپاره خپله هغې کمزوري و. نو حلیمه سعدیه هم تپوس وکړم، والد وفات دی. تر دې پورې چې ټولو زنانو ماشوم واغسته او دا یو ماشوم پاتې شو. نبی علیه السلام حلیمه سعدیه خپل خاوند ته وایي، ابو کبشا د هغه کنیتو نوم یې بل څه، دې وجې نه وروستو خلکو به بیا نبی علیه السلام ته وایي ابن ابي کبشا، ابن ابي کبشا. هغې خپل خاوند ته وایي هر څه چې خو بس دا یتیم اخلو، ځکه چې زه خپلو ملګرو ته واپس لاړ شم وویل چې ته تشه راغلی، موږ ماشوم راوست او تا یو ماشوم رانوست، نو زه خو دا اخلم. بس هغه خاوند یې ورته وایي چې واخله او په دې یتیم کې به تعالی الله خیر درکړي، په دې یتیم کې به تعالی الله لوی برکت درکړي. وایي دا چې راتله نو دا چې په کوم خره باندې سواره وه، نو اسم د قحط کال او خوراک نو، هغه انتهایی کمزورې وه، د ټولو نه وروستو را روانه وه، سفر یې نشو کولی. وایي بیبي حلیمه سعدیه وایي چې څنګه ما فیصله وکړه چې همدا یتیم اخلم. وایي چې څنګه مې نبي علیه السلام واغسته خپل غیږ کې، نبی علیه السلام فوراً وایي زما سینې ته متوجه شو او فوراً یې پیسکل شروع کړ، یا پیونه او یا دومره نبی علیه السلام اسکل چې بالکل موړ شو، بالکل موړ. وایي ما نبی علیه السلام چې موړ شو، وایي ما خپل بچی چې د 2 شپو نه هغه خوب د لوږې د وجې نه نه وکړ، د 2 شپو نه خوب د لوږې د وجې نه نه وکړی. وایي ما هغه بچی واغسته، هغه مې سینې ته واچو، هغه هم دومره په مړه باندې پیوسکل چې وده شو، وده شو.
د دې نه مخکې خوب نو کړی وایي دې خاون ابو کبشا راته وی چې انشاءالله دا برکت والا بچی دی د دې د وجې نه به الله موږ له ډېر برکات راکړي. واپس خپلو ملګرو ته راغلم چې روان شو په سورلی، هغه سورلی چې د هغې مخې راتلی نه شو، د ټولو نه وروسته وه، ډېر په تیزۍ روانه وه. نو په لار راته ملګرو وی چې حلیمه تا خو جوړ سورلی بدله کړه، تا خو جوړ مکه کې د سورلی بدله کړه. وی ما وی چې دا سورلی بدله نه ده، سورلی همغه ده لیکن سور پې څوک د دواړو جهانو سردار. وی چې را مې وستو هغه برکتونه او خیرونه په دغه قحط سالې کې ما په سترګو ولیدل چې ما به څاروي هغه لیږل چراګاه ته خپل، نورو خلکو به م لیږل، د نورو خلکو څاروي به اوږې راغلل، زما څاروي به باڼه راغل. خلکو به خپلو شپونکیانو ته وی چې تاسو دا څاروي هلته بوځئ چېرته چې د حلیمه څاروي دي، چېرته چې د حلیمه څاروي ځي. او هغه زمونږ بیزه د پیو چې عام طور پکې پی نه و، دومره پی ورکول شروع کړل. نو خلکو به وی چې هلته یې بوځئ چې چېرته د حلیمه څاروي ځي، حالانکې هغې ته پته نه وه دا پی خو د حلیمه دپاره هم نه دا خو د الله د نبي اکرام او اعزازو او د هغه برکاتو. بهرحال تر 2 کالو پورې دا نبی علیہ السلام بی بی حلیمه سعدیه هغې سره و. نو 2 کاله پس خو دا موده وه د 2 کالو د رضاعت، مجبورن به خپلې مور له راوړو. خو دومره برکات یې د نبي علیہ السلام لیدلي وو چې رړی نه کېده چې دا بچی خپل مور ته واپس کم. نو راغله مکې مکرمې ته او بی بی آمینه ته وی چې ما خو د داسې داسې برکات ولیدل او خیر دې دې څه موده لږه نوره ما سره تېره کړي، ستا حق ته ټیک د تاسو ته به اوس واپس کوم، لیکن که ته اجازت کې هغې انکار کو ادې به منت سماجت کو، هغې انکار کو ادې به منت کو تر دې پورې چې هغه راضي شوه ټیک ته چې واپس یې بوځ ځان سره. الله او واپس چې ځان سره بوتو څه ورځې او نبی علیہ السلام هغې سره، خو بیا خو لږ لوی شوی دی. نو بهر د خپل رضایي رور سره ګډې بیزې بوتلې دي. په دې کې هغه رضایي رور راغی او بی بی حلیمې ته وایي چې څوک 2 کسان رالل سپینې کپړې اغوستې وې، زما هغه رور یې سملو او سینه یې وله وڅیرله او زړه یې ترېنه راویستو. دا چې حلیمه سعدیه واورېدل بس په منډه منډه راغله، ډېر پریشان چې وی کتل نو نبی علیہ السلام ولاړ دی صحیح سلامت، خو رنگ مبارک متغیر دی، رنگ مبارک داسې د یرې غونتې دی، د خوف غونتې دی. نو ما ور بس زر ځان سره جوخ کو، سینې سره جوخ کو، مینه یې ورسره وکړه او وی چې څه چلو شو، وی چې زه خبر نوم خو 2 کسان رالل ادا زه یې راله سیرې کو او څه یې ترې راویستل او ویې غورځول او بیا یې ګنډلې. نبی علیہ السلام هغه نشانات هم ویو. نبی علیہ السلام تقریبا 4 پیرې شق صدر شوي، 4 پیر، یو پیر دا د 2 کالو نه پس دا زمانه، یو پیر د 10 کالو په عمر کې. د دې حکمتونه علماو لیکلي دي، هغه ځان له یو موضوع ده چې دا هر دور کې الله د هغه مخکې روحاني احکاماتو دپاره تیارو، هغه د زړه نه به هغه حصه لرکوله وله. بیا دوباره د 10 کالو په عمر کې شوي او دریم په غار حرا کې د وحي د نازلېدو نه مخکې هلته شق صدر شوي، زړه یې وله رایستی دی او هغه پاک کړی شوي. او 4م پیرې چې کله معراج ته تشریف وړه نو هلته فرمایي چې فرشتې رالی او زه بوتلم او د جنت نه هغه تال او لګن روړی په هغې کې آب زمزم دی او د نبي علیہ السلام زړه مبارک کې ویستو وینځو، ځکه چېرته تشریف وړي چې هغه تجلیات خو برداشت کړي. بهرحال حلیمه سعدیه خو د نبی علیہ السلام برکات چې لیدلی و نو زړه یې چېرته کېده چې دا ورته واپس کم، لیکن ویرېده او خاون هم ورته وایي چې دا خو
داسې چلو شو سبا ورته څه نقصان ونه رسی نو دا خپل مور پلار ته واپس کړ. نو راغله بیبي آمینې ته نبی علیه صلات وسلام واپس د خپل مور په پرورش کې او نبی علیه السلام چې کله نبی علیه السلام د شپږو کالو شو نو د نبی علیه السلام والدې حضرت آمینې هغه د والد سے ماماګان په مدینه کې وو. هلته نبی علیه السلام بوتلل وغوښتل، هلته لاړل، هغې سره سروزې تېرې کړې. واپس چې راتلل د هغې نه نو د مدینه منورې نه مکې مکرمې ته را روان دي او په لار کې د نبی علیه السلام والده بیماره شو. بیماره شوه، ابوا یو مقام دی او ملته وفات شو. د شپږو کالو په عمر کې د نبی علیه السلام مخې ته په خوش بیابان کې د هغه والده وفات کی. پلار خو د دې نه مخکې د پیدایش نه مخکې وفات دی، لیکن د شپږو کالو په عمر کې د هغه مخې ته والده وفات شو. بیا مختلف روایت دي، څوک یو میمن ورسره وه خو پته نه لګي څوک راغلی دي هغه دفن کړې ده. نبی علیه السلام څنګه چا راوستی دی مدینه منورې مکې مکرمې ته. بهرحال نبی علیه السلام مکې مکرمې ته راوستلی شو. نو اوس دغه وخت کې د نبی علیه الصلاة والسلام شپږ کاله عمر دی. د خپل نیکه عبدالمطلب په کفالت کې راغی. عبدالمطلب د نبی علیه الصلاة والسلام ډیر خیال به سات. خپلو ټولو زامنو ته د نبی علیه السلام ترونو ته ویل د ده به ډیر خیال کوي او فرمایل به ان لابني شان عظیم، ما ته داسې ښکاري زما د دې زوی به ډیر لوی شان، ډیر لوی شان. عبدالمطلب وی دا عادت و چې د دې خو د خانه کعبې خدمت خو د مخکې نه کو. عباس رضی الله په ذمه د نبی علیه السلام تر د زوی حاجیانو ته اوبه ورکول، د چا په ذمه د روټۍ تنظیم کول، د چا په ذمه تعمیر. بهرحال دی خو خادمان د بیت الله شریف. عبدالمطلب دا عادت و چې کله به نور راوخت او بیت الله شریف کې به سوري راغی، یو طرف ته به سوري راغی، نو په هغه سوري کې به د ده لپاره درې غوړولې شوه. دی به هلته راته خو د ده زامن به په هغه درې د ده نه مخکې نه کېناستل، ګیر چاپېره به ناستو چې څو پورې عبدالمطلب تشریف نه یې راوړی د ادب او د احترام د وجه نه. لیکن نبی علیہ السلام ورکوټی و. نبی علیہ السلام چې به راغی نو به د مخکې نه کېناست په درې او د نبی علیہ السلام ترونو خو به دا غوښتله چې دا زموږ د والد احترام دی چې د هغه نه مخکې پې څوک کېنني نو هغې به منې کوو. ماشوم و چې دې خوا کېنه، لیکن نبی علیہ السلام به کېناسته. دې کې چې به عبدالمطلب راغی او هغه به ولیده نو هغه به وی دعوه پرېږدی پرېږدی چې هم دی کینی، دا عام ماشوم نه دی. ان لابنه شان، زما د دې بچي به ډېر لوی شان. د عبدالمطلب په کفالت کې نبی علیه الصلاة والسلام 2 کاله د 8 کالو عمر چې شو نبی علیه السلام نو عبدالمطلب هم وفات شو. عبدالمطلب هم وفات شو. بنده بعضې وخت کې د خپل ژوند غمونو ته ګوري که نه. دا انشاءالله موږ دا سلسله شروع کړو وفاته پورې خاص خاص اهم خبرې به کوو. خو هسې تاسو ګورئ د نبی علیه السلام دا ژوند د ابتدا نه څومره د غمونو دی، د څومره د تکلیفونو دی چې امت خو وروستو پوه شي که نه چې دنیا ګورې د خواهشاتو پوره کولو ځای نه، دنیا د خوشحالو ځای نه دی، د خوشحالو ځای خو جنت. عبدالمطلب وفات شو. نبی علیہ السلام د ابو طالب په کفالت کې راغی. ابو طالب هم د نبی علیہ السلام ډیر زیات محبت پکې ورسره، ډیر خیال به سات او خپلو نور زامنو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارکه به نصیحت کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب ورته د تجارت چل خودو. ادای خیالو چې د مکې والا خو عام طور الته خو سکر کیلا سنو نو دی به تجارت کو یو شام ته یو یمن ته. نو چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر 12 کاله شو نو ابو طالب په ډومبې پیرې ځان سره
په تجارتي سفر کې نبی علیہ السلام شام ته بوتلل. شام ته چې دی کله سفر کو روانو نو بصرا یو ځای و بصرا هلته چې دی ورسېدل ادي پړاو که ناستو په دې کې هلته خواته یو کنیسه وه په هغې کې یو راهب و چې هغه به راوتنه دغلته به قافلې راتلې پړاو به یې کو خوا به چاله راتنه او خپل عبادت کې به مشغولو. نبی علیہ السلام چې دی چې کله هلته پړاو کو نو هغه راهب راووته بار ځکه دی قافله چې کله را روانه نو هغې د لرې نه هغه کتل چې څوک قافله را روان د هغه قافلې په راتلو کې هغه څه خاص علامات ولیدل چې راغی نبی علیہ السلام ته راغی وی چې دا ماشوم د ده هغه څوک دی وصي څوک دی ورسره خلک ورته وی چې ابو طالب ته بوت. ابو طالب چې ته راغی نو ورته وی ته څوک یې وی زه د مکې پلان کې وی دا ماشوم څوک دی وی دا زما زوی دی که نه نو هغه ورته وی چې نه دا خو ستا زوی نشي کېدی. نو هغه ورته یا صحیح خبره ده د پلار وفات دی خو زه یې ترې وه نو ما وی چې ځکه زه یې زوی وی اوس دې خبره صحیح وکړه اوس دې خبره صحیح ورته وی چې دا ماشوم چې دی دته به خدای پیغمبري او هغه راهب چې راغی نو د ابو طالب د راتلو نه او هغه سره د ملاوېدو نه مخکې اول چې دی راغی نیغ نو د نبی علیہ السلام اوږې مبارکو ترمنځ یې نشان نبوت وکت. هغه نبوت نشان چې وکت بیا یې تپوس وکړو چې د دې ماشوم وصي څوک ورسره دي خلک ورته ابو طالب وخو ابو طالب خو اول وی زه پلار یم بیا چې هغه تحقیق وغوښته وی زه یې ترې ورته وایي چې دا تاسو چې راتلې نو دا ماشوم ما دی ابو طالب اول خودی قافلې والا له دعوت وکړو او د چرته خلک پتلل راتلل خو دعوت یې نه وکړی د نبی علیہ السلام د وجې نه ورله دعوت وکړو او بیا ابو طالب ته وایي تاسو چې راتلې نو ما څه خاص څیزونه ولیدل تاسو چې را روان وې نو چې کم بوټي کم اونه کم ګټه باندې را تېرېدی نو هغه به په سجده کېده او دا د نبی نه بغیر دا بوټي ونه کاڼي چاته سجده نه کوي. بیا ابو طالب ته وی چې تا څه اراده ده چېرته روان یې و مونږ خو شام ته روان یو. هغه ورته شام ته دې مه بوځه اما ته دا خطره ده چې څوک به ورته نقصان ورسوي نو دې واپس کا دې شام ته مه بوځه. نو ابو طالب هغه د څو کسانو سره معتمد کسانو سره هغه نبی علیه السلام راولېږه واپس مدینه مکې مکرمې ته او په خپله لاړ د شام سفر یې وکړ. ټیم څه دی؟ دې ځای نه به مخکې وایو انشاءالله بیا ښه که ژوند